الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دیجه پر خبر رسیدلی و چې جناب نبی کریم علیه الصلاة والسلام د احد په غزا کې په خپلم زخمی شو او سخت تکلیف ورته ورسېدو، لیکن دغه باوجود د صبر نه کار واخصو عقل مندي وبکې د الله په بندگانو باندې شفقت او د الله په احکاماتو باندې په هم ملګری ونه رټل. بیسه کسان محمد رسول الله صلی الله علیه و دغه د وجلو مسلې لرله. شپږ انصار شهیدان شول، دوه کسان سره پاتې شو، طلحه بن ابي عبید الله او سعد رضی الله عنه. یو درې کسان په محمد رسول الله باندې حمله وکړه، عتبه، عبد الله بن شهاب، عبد الله بن قمیعه، ابو عامر الراهب. په دې طریقه باندې چې محمد رسول الله باندې غاکونو کې وسپنې ماته شوې، تندې باندې گزارو خړو، غاکونو شهیدان شو، د لاندې شونډه زخمی شو. دی اوګه باندې یو سو گزارو وخاړه چې ومه رسول الله ته شکایت کو، ملګرو له ودا زمې ډیر خوږي. ابو عامر الراهب ورته کنده یې سره او باغی کې رسول الله سوچ نو ایسته وګرځیدو او دا وزنه کول چې دا نجوت ان نجاګه محمد نن بچنیم ززان وجنم. صفان ورته دی خو کې دی ولې نه وجنم، قسم په الله چې الله زمونه بچ کی. دغه نور سره رسول الله باندې ملګری راجم شو، ابو بکر صاحب، عمر، ابو دجانه، ابو عبیده بن جراح، ام عماره او د محمد رسول الله د غخونو نه د وسپنه چې اصطلاح ابو عبیده بن جراح یو غکی یو جامع ماته شو، به ورسره بل به محاصره ماته کړه. دا आवाज هم لګیدل چې محمد صلی الله علیه وسلم شهید دی. ابلیس دا आवाज لګولې، لیکن زمونږ نبی الله ژوندې ساتلو. دوباره حمله وکړه به رسول الله باندې. سعد صاحب جنگ کولو، طلحه صاحب جنگ کولو. ابو دجانه شرط د لړې جن راغی، محمد رسول الله خپل مخ ورواړو، د شه دشمنان لور ورواړو، له دومره گزارونه او خاړه لکه د شکون سرمن دغه شی به دقه شم برابر شو. یو شاسور پر رسول الله باندې اراده گزار لرله، الله حارس او مخله پیدا کی. ابو دجانه راغی به رسول الله بر وختو. دغه نور سبه ابي ابن خلف د قتل کې زنانه علی عائشه به ام ایمنه، ام سلیم او حبان ابن عرکه، ام ایمن یو شهید کړه. سعد صاحب دغه انتقام واخصو. د قتاده صاحب کې سرګ و د زمنګ الله د نبی معجزه ښکارا شو، هغه جوړ شو. خالد ابن ولید ابو سفیان د غر سر له وخته او د الله نبی د دعاګانې وخت یې الله راخته کا. عمر صاحب ورته تشکیل کې او سعد صاحب هغه وزغلول. به ویل چې پتاوس کې رسول الله ژوند دی کمړ دی. عمر صاحب جواب وکړ ژوند دی او یو څو شرکی الفاظ ویلي. دا غو زور درس. نبی کریم علیه الصلاه والسلام دومره بهادر انسان چې سخت رااله مناسب دا چې دم په طرف روان شوی وي، نه د غره لاړو نه د مدینه خو لاړو، بلکې بر ډګر ودرېدو. ځکه دا امیر دی او مشر دی او زموږ محمد رسول الله کې څومره صفاتونه د کمال شي د الله را جمع کړي. ځکه بهادر او کیسه قومندان ده. تکلیف ځان ورواړولو، ملګرو لوري چې دا مسره ماته د ملګری رو بس اماغه کار وکړي چې د الله نبی ما سره ماته کړه. خلک راوېس ابو سفیان دا आवाज وکړي چې لکه پتاوسو کې محمد شته او کې نشته. وی جواب مکوي. وی تاسو کې ابو بکر شته کنه ابن ابي قحافه کې نشته، وی جواب مکوي. عمر درګه شته او کې نشته. عمر سی ویل چې الله د درې وړ ژوند سره خفغان لپاره پر خود له الله دشمنه. ابو بکر مشتري، عمر مشتري، محمد رسول الله ژوند دی. نبی ویلي ویلن اعلى حبل وچت شو د توحید صادر ورمغه زما کنه ټول کې ځکه محمد موجود شوی او ملګری مړ شو. رسول الله جواب خو کې دي سړي الله اعلى واجل زما الله ډیر لوی دی، زما الله ډیر اوچت دی. هغه به شرک الفاظ ویل لن العزى ولا عزى لكم، زما عزى ابي پیرشتري هغه زما کوم کو وکړ تاسو څوک نشته. محمد رسول الله ملګرو له ویلي جواب ورکړي چې لن المولى ولا مولى لكم، زما الله شته تاسو نشته، زما دوست دی. به ویل شي زما مړي تاسو مړي سر بسر شو او هم من کې وجلی او هم تاسو کې وجل. عمر صاحب دروغ دی ویل الله دشمنه قتلان زما شهیدان شهدا الله جنت له بوزي او جنت له بوري د تاسو مرداران شي هغه جهنم له لاړل. څلورمه خبره وکړه ابو سفیان ویلي وزر چې تاسو به خپل شهیدان وګورئ، د خپل مړي وګورئ، دا ټول مسله شي وي. غوګونه او سترګې او شونډو د ارسم ته کټ کړی دي. خو یاد ساتئ د دې کار تشکیل باندې کړي دی، خو ګوره په خپم نه ما دمر متکبر انسانو. خپل شهیدان چې تاسو ګورئ د مړي ګورئ د ټول مړو کې بندامونه شرط پاتې نه چنه پوجي کټ درې چنه سترګې کټ درې چنه غوګونه د چنه یو د چنه بل. خو ګوره ما دا کار نه دی کړی، نظم په قومنده باندې دا کار شوی، خو په خپم دومره نه د محمد ملګری پرې چې د شول دښمنی کې دا خبره وکړه. نبی عمر شبري عمر وزما خو له لګراشه محمد رسول الله امیر المؤمنین عمر بن الخطاب له ویلي ورشه بس
د اسلام غر عمر رضی الله عنه بسره روان شو راغی د نږدې مسافه کې ودرېدل وېسوي ویرا یو قسم تعالی در کوم یو برشته سره دا خبرو کوي چې محمد مړ دی که ژوند دی عليه الصلاه والسلام عمر رضی الله عنه ورته ویل اللهم سخت کې دی وکي وېزما دې رب العالمین باندې قسم چې دا ست خبره وسه محمد صلی الله علیه وسلم اوري ژوند دی مړ نه دی در محمد رسول الله د ملګرو غیرت او محمد رسول الله شجاعت کله دوباره قوا وراوسته شو داسې به ما سره کو رسول الله وجلو وې ژوند دی به او وې دا خو عبد الله ابن خمی امه ویل چې ما محمد وجل دی وې دروغی تل ویل دي هغه د دې وجنه دا خبره خورا کړو چې رسول الله باندې گزارونه وکړه بده وګه کې خوشغری وي او یا په مخ باندې شکل دي شوالو دا اوس باندې کې ورمات شو رسول الله کې دوی کې دا وجلش او خو کې مصعب ابن عمر شهید پروت دوی دا ګمانو کې چې در محمد صلی الله علیه وسلم په شکل له بسنده دی وی قسم په الله چې ژوند دی وی محمد ژوند دی عليه السلام وی او وی عمر صاحب خبره باندې تصدیق کوم ما د خپل ملګرو نم زته ډیره عقیده لرم دی باطل فرس له معلومه راځي د مجاهدین او د مسلمانانو په حق دغه ضد کې راغلي دي ضد کې راغلي د خپل ضد نیولې د اسلام مقابله اعلان کړی دا وی ویل روان کال به په بدر کې زموږ سره مقابله ده عمر صاحب ورته په دوړو سترګو بالکل باغیزه کې مقابله ده رسول الله مرته ورته وایي چې مقابله ده روان کال وګورو دغه مسله دا و چې محمد صلی الله علیه وسلم نور سو وکړه خلیفہ ورځ د ټولو نه مخکې د ماسپخین وخت چراغ مونږ وکي نبی کریم علیه الصلاه والسلام ودرېدین شو پناسته کې نشو ودرېدې څنګه نشو چې درې گزارې بده وګه کې خورل یو گزارې به تندې خورل او بل دا اوس باندې بالکل به جمع کې ورماتي شوی او لیدل مو ملګرو له زخه ودرېدین شم زکینم پناسته باندې مونږ وکي ورسره ملګرو مو سره پناسته باندې مونږ کې وجه درجه کله مقرر امامي د امیر د خوانه یا اميري او هغه پناسته مونږ کې به قوم پناسته مونږ کوي دا سنت طریقه ده نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورځ مریض ملګری خو له رسول الله پناسته باندې مونږ کې صحابه مو اقتدا وکړه ورته اشاره وکړه چې اجلس کینې چې کله سلام وګرځوي نږدې و چې تاسو د څه کارونه کړی لکه څنګه چې فارسیان او روميان د خپل مشرانو سره کوي رسول الله ډېر عاجز انسانو د محمد صلی الله علیه وسلم ژوند شټول وګوري عاجزي او عاجزي دا وړه بده خبره د فارسیانو کې دا کاری چې غوي ناس روميانو کې او ګرځي پر دا ګرد ولا خلک ولاړي لکه وځي د وخت حکمرانان امیر بناسي او دي خو خلک ولاړي هغه خو ولاړي رسول الله په دې باندې څه خبره کېدو کې نه یسمو شخص په وجرو کې د پروګرام چې کشر ولاړي او بینی ولې د نور مشان ډوډۍ خوري د اسلام د دین خلاف عمل لیکيني دی هغه اما شوم ځان سره کینه وي کني اخوا کې کینه ورته وړاندې کینه ودرول دا عمل نه رسول الله په خبره کې وکړه کارمو کو کینه صحیح دینه دا خبره معلومه شو چې انشاء الله ودرېدل دا حرام دی امام نووي رحمت الله علیه کې د مسلم دی حدیث په تشریح کې چې کله هغه خوشالي کې چې داخله دی مال ودرېږي لکه بعض انسان ته به دی چې لکه مال دی خلک ودرېږي او زما خبره دی خلک منه او د زما سپلی دی برابر یو زما د شي دی وشي او زما هغه شي دی وشي دا متکبر دی د انسان خو ودرېدل حرام به دی کوم مسلمان مخکې ویلی و انسان له هغه وخت کې ودرېږي او زما پرې دی چې دغه په زړه کې عظمت ناراضي کې چیرته راتلو به ودرېدل په کار دی به لاس کول ول څنګه و دیو بل مسله و چې عبد الله ابن عمر د محمد رسول الله لاس کول کړی دی ابو عبیده ابن جراح د امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه دا غلا شیخ کول کړی دی دا جایز خودري شرطونه علماء ذکر کړی یو دا چې سره عادت مستمره نه جوړي همیشه دویم انحناب نه کوي سر کته کول او درې مصافحه وبګنه پاتې کیږي سر کول اول عائشه بيد محمد رسول الله سر کول کې رسول الله د خپل ترزي او د عثمان ابن مزون د تندیخ کول کړی دی ابو بکر رضی الله عنه د محمد رسول الله تندیخ کول کړی دی او اسید سید رسول الله د تشم کول کړی دی په کول اول څنګه یو څنګه نه مشه کول مشکات کې روایت امام مسلم وغیرہ نقل کړی دی چې دام جایز دی وجه دا چې وفد راغی د رسول الله د خپل سنت خپل کړو یو خو علماء دا خبره ذکر کړی دا چې دا د غیر مسلم عمل دی دویم کدا جایز مشه شرط به دی چې انحناء سر کته کول بنیو بدی کې سر کته کول خامخ راځي دریم بدی کې یو زنانه د ام ابان علماء په کلام کړي چې هغه مجهوله ده رسول الله منه منځو کې او پناسو کې ملګری مشرکین اس زین لدا سوال یې چې برځي کې خدای قیام فرض دي څنګه پرې خو معذور دي نو سره نه جوړه دي کله چې یو کار رسول الله کړي نو بیا به اقو سره منی چون چې را بنه کې به تور مثال لکه یو مسله ده د علماء ما بین کې اختلافي سوره فاتحه په منځ کې لوستل احناف علماء قائل ندي مالکیان به جهري کې قائل ندي په خفي کې قائل دي او نور علماء په ټولو کې قائل دي نو به سوال دا راغی چې یو سړی امام پر رکوع کې لاندې کې نو د فاتحه نه ویلې نو جواب دا دی چې د فاتحه ویلم د رسول الله په امر او په د مدرک د رکوع د مدرک د رکعت د دم د چا امر دی زموږ استاد محمد رسول الله امر دی کې قیاس میاس نه جنګي چې لکه فاتحه کې ونه ویلې شنو به کار دی چې موږ ونشي دلته بچ کې الته بچ کې اغم د الله د نبی خبر او دام شاول الله سے فرمای وی چې کله په مسله باندې قران او سنت موجود او په بل طرف باندې دی او بل چا خبره موږ را واخلو نو قیامت کې به الله له سوزر پیش کو اې سوزر به پیش کو نه د الله د نبی خبره منل په ارزه کې چې څنګه طریقه هغه کړی دا
مدرک د رکوع بس مدرک د رکعت او فاتحه به ورسته ویلي دریمه مسله دا وشوله چې د نبی کریم علیه الصلاه والسلام دا زخم څنګه ومنځل شو صح رضی الله فرمایي وی قسم په الله چې رسول الله زخم منځل کېدو وسمه زما بل استرو کې اوړي راوړي علي صاحب ورته وبر اوړلې د اوهد کې ډنډو کې ودغه شکل وبر اوړي رسول الله مخې لکړي نو هغه عدل سکول و چې بوې کړي طبعا د باران وبچ په وجه کې ډن چې لګ بوې کوي او رسول الله ډېر طيب انسانو پاک انسانو وینیس کم پاغه باندې د مخبره کې ومنځلو محمد بن مسلمه راوړو هغه راته وکړي صفای خې مجدار وبر اوړي محمد رسول الله او بوس کړي علي صاحب باندې دا وبراړول او فاطمه الزهرا چې د محمد صلی الله علیه وسلم لور ده د زړه ټوټه ده هغه ورته د مخ منځلو قانون په وګو کې دا چې کله زخم ور باندې ویني چې دا ویني ودرېږي ویني نه ودرېدا سر لګیدل د تر دې ماسپکین پورې دا ویني تیر روانه ده به څومره کمزورې شوی عليه الصلاه والسلام فاطمه رضی الله عنها چې کله دا زخم منځلو هغه زیاتې دو چې کله منځلو زیاتې دلو یو پوزکه په دې ځای کې فاطمه رضی الله عنها هغه پوزکه وسوځول او غیره و غیره راوخه رسول الله په دې زخم کې ورکه خدا رب العالمین بس پاغه ورته صحت نصیب کې جوړ شو څلورمه مسله دا وشو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایي دینه مسله استری ده چې د انسان په بدن باندې چرته خپل وینه پرته دی منزل پکار دي رسول الله منزلې دویم ته دا خبره معلومه شو ک لور د پلار په مخ باندې لاس چرته وای دا څه ګناه نه ده ځکه لوري ده نو فاطمه د پلار په مخ باندې لاس هو لور محمد صلی الله علیه وسلم یا لور دغه مریض له د پلار راغ ورته په سر باندې ګوتی والی دا قشم په مخ باندې دانه وغیرہ دا جایز امام بخاری دا مسله استری ده پلار او لور ده څلورمه په کدا وشو نبی کریم علیه السلام ملګرو لوي تاسو د خلک تعقیب کوي دغه دوه قول دي یو قول چې علي سب لوي دویم دا چې سعد لوي خو بنا بر هر تقدیر چې داخله پوکانو سوار شو کدا په اسونو او د دې صحابو نبی رواني دي که پوکانو سوار شو وسونه ځان سره خوا کې روان کړ دلیل په دې چې لاړل مکیلا او کدوې چرته په اسونو باندې سوار شو د وخان ځان سره وشه ګوردا په مدینه باندې حمله کوي مخله مدینه ده زې چې ورشو مدینه دفاع ته وکړ د زمون زنانه دي ماشومان دي هغه خراب لکی وای نو وجني قران کې الله فرمایي د دې خلکو نبی رواني په پاس سرون لور وخته چې ګوري داخله پوکانو باندې سوار شو چې په خانه سوار شو لاسونه ځان سره روان کړه وی ویل یا رسول الله داخلك لاړل د الله نبی بس لاړل یو خبره وکړه وی قسم په الله کدی خلکو شرط په مدینه باندې د حمله اراده لري او مدینه لراتل وی زه الته ورزم سره د ملګرو شغیز کله وراله مجدا فیصله مو سره کړی نه یم دا ټول ملګری په شهیدان کړی نه یم دوه وجل نه پرې د مینه دلیل به دې چې محمد رسول الله ملګری دومره خراب شي نه و سب ظاهري شو قسم به زخمین او شهیدان شو او د مدینه ولا خلکو دفاع بس موږ الله زکه کوي چې غد الله اولیاء دي او څوک چې رب العالمین ولی او مؤمنی الله دفاع کوي دې مجاهدونو دفاع کوي څنګه الله ولی کوي دا الله دوستان دي دشمن بسلار چې الله ته یوځي کې بچ او د الله د اولیاء بارک موږ دی ویلو چې الذين امنوا وكانوا يتقون ایماندار به د الله نه بیریږي دا صفات په مدینه والا کې موجوده رسول الله فرمایي چې کله ولید لشي سړي الله رايت شي دا صفات په مدینه والا کې موجوده د الله لپاره ورانه کوله د الله لپاره جوړه کوله د الله لپاره جمع کېدل الله یې مشه یادو رب العالمین له ځان نشي کو د فتنو نه ځانونه ساتل د خیر کارون لوړاندې کېدل د الله دین به کله خرابېدو ته خپه کېدل لکه زمرین عملونه به پټ کول دنیا له کار نه ویلې او دا ټول کارونه په مدینه منوره کې موجود وو دغه په اهل کې موجود وو دا مسله چې کله وشوه نو خلق لاړ رسول الله ویلي پنځم کاردا وشو وې زخمین راجمع کړي پر خپل کسانو باندې راوګرځیدل کافرانو کې دا کارو شهیدان ټول مسلکړي وو زخمینو باندې شکل راوګرځنو زید بن ثابت رضی الله عنه ویل ته په ملګرو وګرځا زخمینو باندې خو په تاسو پښتنه دا کول یو ملګری اسمن دی هغه وګوري سعد بن ربيع چې هغه بشر دی دا انصار یو لوی قومندانو نبی کریم علیه الصلاه والسلام دغه چې د ملګری ول زید شه په دی وجه باندې چې دا امیر دی رسول الله ډیرو خیر سره دا د جهان وخیرته چې راځم کې اسمن د رسول الله د وخیرته زرمې سم نه ده د الله نبی دومره وخیر انسان دی وجه دا چې دا امیر د انصارو او قانوندار امیر چې کله زخمی وي قیدی او څوک پښتنه ونی کی تبان خلک ګیله کوي عادي انسان به دومره ګیله نه کوي مشرکی چې ملګری ولې ما پښتنه نه کوي وې تور شه دا وګورې ساده نبی په کوم ځای کې دی رسول الله د شګلی ځان نه پرې خو دی وې چې کله دا ورغه هغه په یوځای کې پروت د ډګر په منځ کې تقریبا اوی مرمۍ لګیدل اوی غش او ورغه ورته ویلې رسعت محمد صلی الله علیه وسلم بتا باندې سلام کوي او سلام نو ورسره څه حال دی څه صورت حال کې توقع هغه ورته ویلي په محمد صلی الله علیه وسلم باندې سلام وایا او قسم په الله چې د احد دغرن امانه د جنت وی راځي او یا مرمه لګیدل خبرې نشو کولای نور او رب العالمین کله د خپل اولیاء ول د جنت د بوینو د زیر راولي رسول الله فرمایي د سلوي کلو په عمر وړاندې دا وی کلو 15 وړاندې 500 کلو 15 باندې وړاندې خو انصار له خبره وکړه
لکه خبيب رضی الله عنه رب العالمین انګور راوړي د جنت حدیث بخاری کې راځي د وسمن په زنجیرونو باندې تړل او الله تعالی جنت انګور راوړل خبيب له او چې کله دشمنانو ونیو وې سرمان دشتو کني شوی دوه رکعات مونږ کوم چې مونږ یو کې ورسره شیرونه ویلې ولست أبالي هنا أقتل مسلما على أي شق كان لله يا في الله مسرعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك في أوصال شلم ممزعي قسم په الله چیز پروا نه لرند الله بدین چې ټوټه ټوټه کېږم چې الله عزیز په راضي اس خفغان منشتا موږ موږ دغه کومه تاسو به دا کومان کوم چې محمد ملګری د مر نه یریږي وی ویني ولې وی اندامه ته کټ کی د عمر رضی الله عنه ولیو هغه باندې د قوم درې ترازونه وکړ یو دا چې مېش کې ورځ غیر حاضری کوي دویم د شپې دفتر لنه راوځي او درې مجلس کې نه شي غیر اختیاري را پریږي به وشش عمر سے ورته ولی وې مېش کې ورځ غیر حاضری کوم چې ما یو جوړ جامې په دې ولایت کې هغه چې مې سبا وچیږي نو مجبور یم چې پاتې شم وې د شپې ول نه راځي وې د شپې ځکه نه راځم چې ما باندې رب العالمین حق د شپې د ملګرو حق د ورځ ادا کوم او هغه پوره شو د شپې عبادتونه کوم وی به وشي درمن ولې د مجلس کې راځي قسم په الله چې کله خو به د خلکو ونی ودی ونی پورې وتاړو وی یو اندامه ته کټ کول زغه مجلس کې ولاړو وی که قیامت کې مال الله وی چې یا فلان دا خو به زما په دین باندې ټوټه ټوټه کیدو ته په دې وخت کې څه قرباني وکړه ولې دې مننه نه کی وی چې به ځم باندې پوه نشه الله ورته اجر ورکړي او به ویلې وزیر ابن ثابته زما مجاهدون الله زما دلګیدا لا عذر لكم عند الله د قیامت په وړاندې ګور د ظریف اندازه باندې الله عذر نشي پیش کولای چې تاسو په بدن کې د سترګې د رب اندازه باندې حیات او ساوي چې ګور محمد پر نه عليه الصلاه والسلام دفاع وکړي مونږ به دغه شهیدان شلاړو په بل تر باندې روان یو چې تاسو په بدن کې د سترګې د رب اندازه باندې ځي چې محمد صلی الله علیه وسلم په کوم ډګر کوم ځای کې پروتي هغه او کوم ځای کې بغي اغل ځان ورور سوې ځان شهیدان کې ټوټه ټوټه کې ګور شغله نجات ورکړي او زما سلام په محمد صلی الله علیه وسلم باندې هوا وې دی وخت کې ایسه شهادت نصیب شو ان لله و انا الیه راجعون دا شهید شو یو بل صحابي او سلام رضی الله عنه چې دغه نوم عمرو بن اقیشو دا نبی ایمان والو د سود کړه او د چاول مې د رسول مسله خلاص کړی نه زګور ایمان نه راوړم چې کله مې د سود پروګرام خلاص کې به ایمان نه راوړم ځکه چې مؤمن شم باید ګناه به ولې وکم سود به ولې وکم خو سار چې کله جنگ راتلو صفه جامع واغسل غسل وغيرها وکړو کلمه شهادت ویلو په جنگ راغی په دې منځ کې نه وته ډیر انتهایی سخت جنگ وکي دم زخمی شو چې کله زخمی شو ملګری وزاله ویوړو ورته ویل چې د قوم د غیرت لپاره راغلی کده الله د رضا لپاره راغلی وي قسم په الله چې د الله د رضا لپاره راغلی بل میڅ مقصد پرې جنگ کې نه دی ودا خبره چې کله وکړنو ایست الله دا شهید رسول الله فرمایي او هو فی الجنه وقسم په الله ما ولد جنت کې ګرځي ال تعالی ابو هريره څخه کله ملګرو پښتنه کوله ویغه کوم صحابي چې څنګه کلمه توحید ویل یو مونږ نه کړی ذکر نه کړی بل عمل نه کړی والله ډار جنت لبوتلو به بچا جواب نه کو په خپل ویل چې اسره مزل نه هو دی امر ابن اقیاش سبي منځنه ورسي د سار وخت نورسي ایمان راوړ د ماسپکین منځنه مخکې شهید شلاړو الله ورته خاتمه برابر کړه د اسمن الله چې خاتمه برابرې د غیر پر تقریبا یو اسباب ځان سره یاد ساتي د باز انسان عمل چې ایستغب نیک نیک عمل الله برباد کوي او باز انسان بد عمل الله اخر کې جوړ کی د الله سره په مینه باندې د انسان خاتمه برابرېږي د مؤمنانو په مقابل کې چې کله سړی نرمي کې خاتمه برابرېږي د کافرانو په مقابل کې چې کله سختی کې خاتمه برابرېږي او د قشن چې کله جهاد فی سبیل الله کوي د دین په باره کې د چا نه یریږي نه مستدرک د حاکم کې راځي امام نسائی امام ترمذی اول جل اتل سمر صفحات ارواء الغلیل کې امام البانی اول جل یوسل 15 نمبر صفحات اغي کې لیکي د او د سنوس دعا کله چې سړی د مؤذن جواب کوي کله چې سړی د مؤذن د اذان نور سبه دعا وایي او کله چې سړی د دعاګانې وغواړي چې الله سم خاتمه خکا لا اله الا الله لا اله الا الله والله اكبر لا اله الا الله وحده لا شريك له لا اله الا الله له الملك وله الحمد لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله دغه دعا چې کله وایي د انسان خاتمه په امام باندې تیریږي سر ما خام رضیت بالله ربا وبالاسلام دین وبمحمد النبي دا ویل کله چې انسان د خوب دعاګانې وایي چې ود کېږي کله چې انسان د مجلس ته وچتيږي هغه دعاګانې وایي په الله باندې اعتصام کوي په قران باندې اعتصام کوي شهید الله انه لا اله الا هو دقیتون وایي بدعت نزان ساتي فسق نزان ساتي ګناهون نزان ساتي صدقه کوي د دې انسان خاتمه الله په ایمان تیری دریم بریزه کې یو بل کسو خزمان چې کله د وحد جنگ شروع کیدو وته کسان د کافرانو مشران وژل عبد الدار خبره ولا چې چا سره جنډه وا ملګری ویل وکاش دغه جهاد موږ کړه ویل کدا رسول الله فرمایي دا به ایمان غي دنیا لشي ودا څنګه یو ملګری ویل ما دا تعقیب کې چې دومره قوي جګړه مار دی او دا دومره قوي محمد رسول الله په قیادت کې د ابوبکر او عمر سره په جګړه کې دی په صف کې دا به ایمان زی وجدا کله زخمی شو داری باندې زوفر له شکل ویوړو ملګری ورته ویل وزیره زی مبارک دې چې د الله په دلاره کې شهید شوی زخمی شوی وزه خدای الله رضا لپاره نه مراوته زخم قومي غیرت راخسته د الله رضا خپل کار کوي
زه چې محمد پر قیادت کې راغلی مدینه خو نیم راغلی چې اسلام دی او محمد دی او صحابه دي عليه السلام زمانه قوم سره د خلکو جګړه د باز خلک د قوم غموړي دي د قوم غم څنګه وکړو دا قوم کې څنګه ځان مطرح کو څنګه ځان شهید مړ کو وکړه چې دا زخم سخت شو ما خام دومره صبر ونه کې چې د خپل تورې وې د خېټه برابر کړه ایسته خودکشي وکړه ځاني وشلو رسول الله ملګری رااله وی غسړي خو ځانو وجل الحمدلله اشهد ان لا اله الا الله رسول الله فرمایي زه په دې گواہی کوم چې الله یو دی او په دې گواہی کوم چې زه الله باندې چې الله زما تصدیق وکړي د رسول الله خبره د وجه نه هغه ایمان لاړو دا خبره د وجه نه د به صبرې د وجه نه حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې الله رب عزت کفالت کوي دا هغه انسان چې هغه جهاد کوي خو په دې شرط باندې ایمانا و تصدیقا به چې سره په الله باندې ایمان لري چې وجم د الله د پاره څنګه کې د الله د پاره غرضم د الله د دین د اوچتوال لپاره وسړي جنگي اخر خاتمه د بل تر باندې لاړه ډیر خلک جهادونه کې قربانین ورګي داسې قربانین ورګي چې بالکل تاریخ کې دغه مثال نه په اخر وخت کې کفر او شرک په تایید کې ودرېږي هغه ټول اعمال برباد شي کافر او مرتد لاشي الله رسول الله خاتمه مسله برابرې پدې کې یو بل کسو مخیرق په نامه يهودي اغم زخمی شو جنگ له شکل راتلونو د خپل يهود لوي ویلي چې ګوره اے يهود تاسو الله قران تورات کې ویلي چې محمد دفاع وکړي راځي چې نه دفاع وکړي ودري ګور سره ونه خو د خالي ورځ ده وې سبت مبد پرې د خالي مالی پرېګړي د رسول الله دفاع وکړ دا ملګری راغلي د مکه ټول کافرانو بشیر راغلي د سره جنگ کې تاسو دفاع نه کوي ما تاسو خپل عذر پیش کړي اېدینه دا خبره معلومه شو چې کله په یو ځای کې حدیث او نص موجود دی به ګوره قیاس میاس پرې ده چې دې مولا دا قیاس کړي دا واقع مولا دا قیاس کړي قیاس خپل کار کوي به د رسول الله خبره بشه بغرزي خدا خپل راغه وی ویلې وې کزه شرط مرشد زما اعمال رسول الله ورکه چې په کومه طریقه باندې هغه تقسیم دي وې ایسدام په یو ځای کې و چې جګړه راغله سخته د مرشد رسول الله به دومره خبره وکړه مخیرق خیر يهود دا په يهودو کې خسړې و نور د چونو چې دا مؤمنو کنو دلیل په دې باندې چې کلمه شهادت ویلې نو دا بیمانه لاړو ځکه انسان کله رسول الله په تایید کې ودرېږي په دې شرط باندې ودرېږي چې هغه کلمه توحید وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د شی بوي د مسلمانانو د ادرین قبرستان په بلځه کې به دفن مکی شپږم اخرې پیخه رسول الله ویلي ورازي چې د ملګری شهیدان راجم کو شهیدان چې کړه راجم کول ټول شهیدان چې د مستشوي دي د چانه سترګې وتی د چانه غوګونه د چانه پوزي د چانه شونډي او حمزه خو په دې کیفیت باندې و چې داغه خاص اندام کټ شوی زړم تیرې سره شوی او دې صحابه دا دعام کړي و چې الله په دې احد کې چې کله موږ په جګړه کې راغلو ته موږ له دې مرز راکړي چې داخله کوم ټوټه ټوټه کې داغه دعا الله قبول کړي و بعضي مجاهدین دا دعاګانې غواړي الله زموږ د بدن ټوټه ټوټه کې دا زموږ د الله اولیاء او نیکان خلکو الله ورته دعا قبول کړي څنګه درجه په بلندېږي شهیدان چې ګوري راګوري په دې کې یو صحابي حنزله رضی الله عنه وی هغه د سجق جوړو مفسرین او محدثین دلی کې ویلغه وجدار چې دغه پلار ابو عامر الفاسق هغه کافرانو په تایید کې ولاړو کافرانو ویل ودا مشرکونه کومه مشرکو د پلار خپنیش خو هغه په میدان کې پروت نه وو د میدان په بغل باندې پروت وو الته رسول الله ورغه ملګرو سره وبتی روانوي تازه وبو د الله نبی دې ملګرو د اهل نه پښتنه وکړي چې صورت حالو خجی ویل یا رسول الله ودا زما سره هم بستری جمع وکړه چې کله د جنگ حالت وارو بس بغیر د غسل میدان د جنگ له ودانګل رسول الله فرمایي قسم په الله چې ملائکه ورته غسل ورکي ودا وبچې چې ودا ملائکه ورته وبره وړي او غسل ورکي غسیل الملائکه د شناشنا صحابي خپل خواهش پریخو او د محمد رسول الله د دین نه ځان قرباني کول د لپاره ځان وړاندې کې ملائکه ورته غسل ورکي زمونږ الله به ملائکه لګي دي خلکو بتایي مجاهدین زمونږ الله ډیر نږدې دوستان دي د انبیانو او صحابه نور سره زمکه بسر باندې رب العالمین له نږدې محترم خلک دغه خلک وې دې شکل ورته غسل ورکي نو رسول الله یو خبره وکړه پرمانو نه وکړه یو دا چې د ملګری د جامو سره دفن کړي جامې به تینو بس دویم دا چې د اضافه جامې تی اصلي تی داخله تلری کوي او دریم رسول الله فرمایي چې د وینې ورته پاک نه کوي نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي وې د کوم یو انسان د کوم یو مسلمان دغه وینې چې د الله رضا لپاره د الله په لار کې اوزي په ورځ قیامت به الله نو دارنګ برنګ د وینې وی لیکن د ابو به د عنبر غوندي قیامت کې به مقصد تازه وینې لکه بری مرمۍ چې لګېدلې خو به د شکل لکه عنبر د څومره نیک بختی ده چې د الله په لار کې د الله دشمنان ته قتل کې ټوټه ټوټه کې ودی وشني او د مخکې مسلې دا معلومه شو یو زنانه په حالت د هیڅ کې شهید شو یعنی پاس کې شهید شو یا یو سړي احتلام کې شهید شو د دشمن د خوانه یا د قشنه بستری کړي د شپور باندې شاپور شهید شو نو تاسو بدله غسل نه ورکوي ځکه حنزله له غسل ملائکه ورکي اما په قومي جګړو کې چې تمر رامشون بعد دغه به غلا غسل شتا وې دې شو ورته ویلې او څلورم رسول الله قبرونه ورته وباسي قبرونه صحابه ویل یا رسول الله قبرونه موږ څنګه وباسو موږ زخمین یو ټول دا واخه د واقع کې به ذکر شي څومره شهیدان دا ډیر شهیدان دي د الله نبی سو خبره وکړه یو دا چې قبرونه فراخه کوي د ازما شهیدان دي
دویم قبرونه جوړ کړي او دریم دا قبرونه ډېر کېسته کړي او څلور او پنځه درې کسان په یو قبر کې وردن نه کړي دریو څلور کسان دی وردن نه کړي ضرورت په وخت کې دا کار کې دي شي مستحب طریقه دا چې ارسل ځان شي کله ضرورت راغی به کې دي شي عبد الله او عمرو بن جموح دی په یو قبر کې خودل محمد صلی الله علیه وسلم حمزه رضی الله عنه عبد الله بن جحش دی په بل قبر کې خودل چې کله به مخې کول پیغمبر رسول په خپل اعلان د میدان کې ورکته شوی د قبر او لحد کوي لحد له ورشي چې د قبر سره وکني به به بغل باندې وای تیږي به ورکی دي خو چې کوم ځای کې مشکلات به ډوره پکار ده لکه یو ځای کې ګاګرې سخت اسمه کوي وې کله چې دا کول نه به ملګرو نه پښتنه وکړي چې به ملګرو کې کم یو د قران سره زیات تعلق لرو قران سره به ډیره مینه و فاذا اشير اليه چې کله به شهید له اشاره او رسول الله په لحد کې وړاندې کړه د قران ول اکرام رسول الله ګورد مرګ نورسم کړي رسول الله فرمایي د درې کسانو اکرام د رب العالمین اکرام دی یو د قران والا او قران فضیلت تاسو معلومه په خپل بار ویل کیږي په لحد کې دا وړاندې کړه او د قران علم چې انسان له نصیبېږي د الله درزه لپاره نه ستاسو تقوا په نیت باندې نه ستاسو د قران کریم د دمکان نو پیدا اخلي د الله عظمت بزړه کې لري دنیا بشاله غرزه خواهش پرستی به پری دي قوي ایمان به پیدا کې صفا زړه قوي عزم صبر او یقین بدعت نه بوزان وساتي ګناه باندې مشواله نه کوي تکبر نه بوزان وساتي قوي ایمان به پیدا کې ضعیف ایمان بل لري کې دیوشه په خبره او بغیر د دلیل نه اعتماد نه کوي ارزه کې به عقل پیش نه کوي اې دی وجنه شکل عمر بن الخطاب ځان سره عبد الله بن عباس کې نو عبد الرحمن بن عوف ورته د ماشوم ځان سره ولي کې نه وي بده کې کمال د ملګرو ودا په قران باندې پوهې دي قران والا ودا به وړاندې کړه پیګه بده کې دا وشو چې نبی کریم علیه السلام په ملګرو باندې وکړه ګرځي په حمزه رضی الله باندې نظر ورغی حمزه سے پروت لکه قرباني یو سروي سترګې ته استری شوی پوسته کټوا وګونه ته کټوا شونډې ته کټوي زړې ته استری شوی چې کله نبی کریم علیه الصلاه والسلام دا ولیدو ډیر انتهایی دردمن شو دومره درمن شو چې ورسته لاړو وېزما تر یو خې تر ورځي روري بل الله د دین زمریو د مجاهدینو شاسوارو سره ګروپ ده عبد الله بن مسعود فرمایي وي قسم په الله چې موږ رسول الله هیڅ وخت دومره خپنه ولې لکه حمزه شهادت نو ورسته دوه کال رسول الله وکیلاړي مجلس کې بنا صوبې جوړ خلک ولې جاړي حمزه ورته راځي ځکه چې دا الله د دین زمریو سفیر رضی الله چې هغه نبی کریم علیه السلام ترور راتله دوه صدرونه ورسره د ترور زولې ویل بیر شبلا ویل کور شه د امور دی منه کا دی قران شي کورور په دې حالت کې ولده د شنه چې ګوره به صبري ونی کې الله خپنه شي وی زبیر شه په منډه باندې ورغه د مور مخله ودرې دوی چې مور منه بسي هغه کښ کوي زه حمزه خالصم وی زه تعالی مې مزالتا مال الله نبی ولې دا بسمره فریدا وی ویل بچی مال دا معلومات شوی چې ورور مې شهید شو حمزه او د خلکو مشرکړه ګوره مې لګا خاله ورزم وشکل ورته خاله رالو صدرونه بشره وړي رجانه وشکل خاله رااله او بدی باندې د خپل سترګې ور پریو دي ځکه ورور د مور زویو وی ویل چې انا لله و انا الیه راجعون ورور به صبر کوم صاحب بارک الله تعالی مغفرت نصیب کی شهادت قبول او زب الله د ثواب ثمن لرم نور بیرته لاړه چې کله لاړه پیغمبر علیه الصلاه والسلام لري ناسو وی ویل قسم په الله کدا صفه نه خپه کړي چې د ازمات رور ده ما حمزه نه دفن کول په دې به دا باندې پر خودو چې د لیوان راغلی او د زمری راغلی او مات کړي او خړلې چې قیامت کې دغه د خېټه نه دراوته وي کله ورته ویل چې حمزه څه چل لیکړي ورته به دا ویل چې الله سره دین لپاره د قسمه خواري و دا مې کړی ده زمې ټوټه کی خطرون مې خپه کیږي زکه به دا دفن کوم نبی کریم علیه السلام چې لري کیناسو نو دې ملګرو چې صدر باندې چلو دا وړي کې صدر مصعب ابن عمر دل ورشي دا غټ صدر مصعب ابن عمر لا چې کله به سر پټاو نو په بیلو چې په بیلو پټاولې سر به لچیدو صحابه ویل یا رسول الله د حمزه کچرته موږ د اثر پټو کېلو شي او کتاب کې پټو سلو شي دلیل به دي چې مړي ټول اندام ګور عورت دي شوا د مخنه مخې قتلش کله چې مړي لمبي کې دوه درې کسان ورته ودرې کې ډېر ډېر نه ودرې رسول الله چې خط به راسه د سر باندې پټ کې وجعل ولا رجلها الاسخره په دې خپل ورته خیر سرګړې واشو او به جنازه پر مستحب ده افضل د جنازه په وشي کې ونه شو امام شافعي رحمۃ اللہ فرمایي مثلا نه ده خو رسول الله د وحد په شهیدانو جنازه کړي و لس کسان به راوړل او حمزه به وسره کې خود جنازه په کوله به بدال سره لری کړه نور لس به چراوړ به حمزه راوړل رسول الله مرګ حمزه به راوړل به په حمزه جنازه وکړه عبد الله بن مسعود فرمایي چې کړه د حمزه په جنازه باندې ودرېدو دومره سخت وژړل چې غیر اختیاري د محمد رسول الله د خلین आवाजونه واته وی ویل قیامت کې به تعالی سپارښت کوم زما تر وی چې کله قبر رسول الله په خپل وردفن کې خباب رضی الله عنه مریضو ملګری ورته ناس ډېر سخت وژړل ورته ولی جاړي مر نه یریږي قسم په الله چې د مر نه یریږي وېد شو وخت په مونږ باندې راغی چې د اسلام لوی قومندانان حمزه رضی الله عنه شهید دي مصعب ابن عمر شهید دي او د موږ سره دومره صادرونه شي نو کپن نو چې دا پکې راتاو کو نن تاسو ما خپل کپن راوړې څومره پر اخیر راغلي وې شړه مال په دې رااله موږ په دنیا کې د عملونو کو منځونه کو د روزینو صدا کو الله زموږ د ژوند برابر کړی د کې دې چې په دې دنیا کې موږ لوي
چې اے خلکو تاسو زما بندگی کړی د تاسو د عمل بدله ما په دنیا کې درکړی تاسو پیګو جهنم هم پیګی زین به بس کو عبدالرحمن بن عوف روزنه ولي ورجمات لرکین سو خلکو ورته قسمه قسم طعامونه کې خودل څه طعامونه باغه وخت وسترګونه وکیلاړي چا ورته عبدالرحمن سے ولي جاړي وزمر پر رب العالمین باندې قسم چې زمونږه حمزه شهیدو او زمونږ مصعب بن عمر شهید زمونږ سره دومره صدرونه نو چې هغه کې پټ کو قبر کې کیدو نن څومره پراخي په موږ باندې الله را وسدا ګوره تکاروي لګوره د سر قانون لګوره د ملګرو لګوره وي ژړل صدرې پوګه کې او روان شو ډوډۍ مونږ خوړه حسن بصری فرمای وی چې کله رب العالمین در باندې دنیا را پراخه کړ پوهه چې ګوره الله د کافرانو په طرف روان کړي وښ د الله ګیری او چې کله تنگسیا در باندې راغله فقر در باندې راغی او پوهه چې د انبیو په لار باندې روان کړي ان شاء الله روان چرشه برشه د ژوندو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دعاګانې کړې دي دغه نور سبه منظم ترتیب باندې حرکت مدینه منوره له به څو زرانو پښتنه وکړه پلار شهید دی ورور شهید دی خاوند شهید دی وی پلار دی شهید دی ورور دی شهید دی خاوند شهید دی محمد صلی الله علیه وسلم څنګه دی ژوند دی الحمدلله امر ډیر سره دی چې موږ نبی ژوند دی او به مکه مدینه منوره له ورشهدو سبای به کم کارونه وشول او به د غزا په اخر کې کم حکمتونه دي او اندر پر ازمن کم تربیت رب العالمین کړي دي هغه ان شاء الله که ژوند باقی روان انشاء الله بروز باندې بیان کو رب العالمین د محمد رسول الله تابعداري موږ تاسو نصیب کی او الله رب العزت دغه شهیدانو او څومره مسلمانانو د شهیدانو شهیدو شهادتونه په خپل دربار قبول منزور کی د دنیا په هر کونج کې چې اسلام غزنه الله دې اوچته او بالا کی او د دنیا په هر کونج کې چې اسلام دشمنان رب العالمین دې ذلیل او رسوا کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین.